سپین شعر در سره شریکوم یون صاحب. یو درې بیته ترې مخکې و، ای د نازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده، ای د نازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده، ته څه خبرې لوږه څه ته او تنده څه ته وایي، او ته چې پیدا شوې په ککو کې درته شات څڅېدل، زه چې پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه، او تا چې قدم کېښود دیګونه ولسونو خوړل، زه د مور غېږ کې جام په لاس ستاسو کوڅه کې ولاړ. یوه کیسه درته کوم خاندئ به نه راپورې، ستاسو به خوښه شي که نه خو د زړه بوج سپکوم. په حقیقت کې اډانه نه وه او نه وي شوي، بیا په آخر کې راته ووایه کاظم. داسې کیسه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس په ټوکایي جوړه وه، یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کولک پروت و، هغه صندوق یې به د مور زمونږ جامې کېښودې، خو بیا ناڅاپي مې یو ورځ هغه صندوق ولیدو، خو چې کتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و، او څه درته ووایم محبوبه زمونږ صندوق په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسوو، مور ته مې وویلې ادې زمونږ صندوق څه نه دی، هغه صندوق یې خو د خان کاکا څاروي ګیا خوري. راته مسکی شوه، راته ویې ویل لیونیه زویه چې صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته، بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامې کېږدو، زه دا منمه چې هغوی پکې واخاچوي. ورته مې ویلې ادې خبره شوې به یې زمونږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی، دې ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېروو، تا خو ویلي وو چې تا لا مې جامې کړي دي، او یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله. د خوشحالۍ نه په ما یو نه دوه ځلي اختر شو، د خوشحالۍ نه په یو ډوله کوره ووتمه، له ډېره نازه مې غرهار یې د موټر شروع کړو، زړه کې مې ویل چې سیالي مې برابره شو اوس. په یوه ساه به یې تر لوبغالي پورې ورسېدم، ښې ډېرې بډې به د کلي په کوڅو کې وکړې، لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو، د خولې هارن به مې وهلو، بریک ته هم ودرېدم، په لاره لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل، د خوشحالۍ نه مې په هېچا نظر نه لګېده. په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسوه، د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې، خو چې کتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راغله، او مور ته مې ویلې چې پلانۍ جامې دې وګنډلې، د دې خبرې سره یې سم هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلي چې ستا جامې دي، ما یې د لاسو نه راکش کړې دا زما جامې دي، هغې په ډېره بدسترګۍ ما ته پېغور راکړو، مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې ویلې. او زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله، هغې سینې پورې جوخت ونیوله ښه د لاسه یې راته راکړه، خو قانع یې نه کړه، او دومره مې وژړلې چې تاسو خبر یې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګان نه یوې ګرمې تبې ونیولم، او اخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو، ویل ته وده شه زه د شپې تعالی جامې ګنډم، او د ټیکري په یوه پیسکه یې سر وتړلو، تاسو یقین وکړئ بلا مودې تېرې شوې، خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو خندلې کوي. بیا د سهار د ملازانه سره ډزې وشوې، خو دغه ډزې د اختر پسې لا تېزې شولې، خو چې راویښ شوم مور مې ناسته وه جامې ګنډلې، د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړ، هغې ویل راته چې صبر وکړه، زه صبرېدم چېرته، په خپله خبره ټینګ ولاړم، شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه، او راته معلومه شو چې خدای به دا جامې ګنډلې، او دومره یې ووهلم چې په پرتو خاورو وغورځېدم، بیا ویده شوم، او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم، خو چې کتل مې حویلی کې ماشومان ولاړ وو، او د اختر په ګلوهلو جامو ټول سنبال، او مور مې ویل ورته چې ودرېږئ مېوه درکوم، چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو، ولې چې زما او په هغې جامو کې ډېر فرق، او کوټې ته راغله، د کټوۍ نه یې د غنمو نینې په خپل پلو کې زر واړولې، بیا ووته، او زه نور پوه نه شوم، خو د مور مې یو خبر واورېده، ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یم، خو ماشومانو د غنمو نینې وانخستې، مور مې په ډک پلو په ستو قدمونو راغله، هغه نینې په یو چت جام کې ور واړولې، په سوچ کې کېناسته، تادي ته یو لاس ورکړو، بیا یې د سترګو نه د غټې اوښکې راغلې، بیا پسې نورې راغلې، بیا زه په خړ مخ له پرتو خاورو راپاڅېدم، ورته مې ویلې مورجانې زه جامې نه غواړم، خو په دې نه پوهېږه چې د هر اختر کې ولې ژاړې، ویل مطیع الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې،
غزل کې یاست یو سپین شعر بل زمونږ تر څنګه د خانخیلو کلیه منو چې تاسو فطرتي خانان یئ خو موږ هم پوزه باندې مچ نه پرېږدو او په موږ به دا خرمستي نه خرڅوئ منو چې تاسو معزز خلک یې هر څه چې وغواړئ همغه کېږي موږ پیداوار یو د دې خړې خاورې زموږ کفن به هم د دې خاورې وي ستاسو بچي د محلونو بچي بس هره شپه د چراغان شپه وي زموږ بچي لا سپلی نه پېژني د شپې د سر لاندې سنګل ماته کړي زموږ او ستاسو ترمنځ فرق نشته بس دومره فرق دی لکه ځمکه او اسمان دا ارتفاع موږ په سر سترګو منو بې انصافي به شاید نه وي کړي زموږ د خاورو کوټانخې چېرته دا ستاسو برجورې کله زموږ د خاورو بوڅلي کورونه ستاسو برجونه تر اسمانه کاږو ولې به دا ارتفاع نه ورکوم ولې به داسې فتوا نه ورکوم تاسو تیارې د بې علمۍ لرې کړئ زموږ تر مخه یو پرده جوړه کړئ موږ راګیر کړئ په یو تور ناورین کې دا ټول شی داسې منصوبه جوړه کړئ چې د مزدور بچی مزدور پاتې شي داسې یوه لویه سلسله جوړه کړئ درنه رڼا په سترګو ونه ویني د تیارو داسې پروژه جوړه کړئ چې د ماښام بچي ماښام الوځي موږ شاپرکو ته پنجره جوړه کړئ ستاسو لاسونه قلمو ته جوړ دي موږ ته کولنګ موږ ته بلچه جوړه کړئ د شهزادګان بچي وي زموږ جامې زموږ مخونه خیرن تاسو په خپله ستا هر څه معزز ستاسو خپلوان ستا میلمانه معزز ستاسې کوترې او بازان معزز ستاسو باقي ستاسو تازیان معزز منو زموږ خویندې لوڼه وینځي د وینځو لوڼه غلامان زیږوي زه به مزدور یم زما پلار مزدور و زما بچی به هم مزدور پاتې وي ما ته زما وړکتوب ښه رایاد شي چې ما به ګډې او چیلۍ پرېولې اوس مې هم سترګو کې یو خوب ګړېږي د ستړي ژوند ستومانه کیسه ما به د ټول کلي پاده پرېوله ماښام به ډانګ په لاس هر کور ته تلمه زه یو ماښام کوڅه کې سپي وخوړم بیا ناڅاپي مې یو اواز تر غوږ شو نو خان ویلې سپي په کاڼو ولې ولې چې ته یې په کاڼو ولې دوی به دې خوري په ګوډه خوا بیا کور ته لاړم مور ته مې ویلې چې زه سپي وخوړم ویل خیر دی بچی دا د خانانو سپي دي د هغوی سپي د معززو سپي دي په ما یې لاس ته شفقت راښکلو د لوپټې خیرنه پیسکه یې تاو کړه زما خیرن مخې د خاورو پاک کړو ویلې بچیه نور باده وکړه نو د دواړو سترګو نه یې اوښکې راغلې جوړې زما په حال غمجنه شوله همداسې تلې تر ګرېوانه پورې نو ما یې د شونډو سپین بارونه کتل پکې د وینو غوټۍ جوړې شولې بیا دواړه لاسه ګرېوانه ته واچول ما نه لا هغه تېرې هېرې نه دي او ما نه لا هغه تېرې هېرې نه دي یار صاحب مونږه د کلو او د بانډولې ولي مونږه د غرو د سردرولې ولي او دغه د ښار د ښاریو مینان دغه د ډېرو خوشحالو مینان دوی ته په پښو کې مینان ارغړي دوی په سرو شونډو هر وخت پیښې دي دوی ته مباح دي د شرابو اوبه دوی ته هر څه په دنبیا رسېږي خو چې لمر زموږ د خپو تلي وسېځي په منډه سرپناه ته لاړ شو د پیچکي د دالان سویرې لاندې چې موږ ودرېدو سکو پرو شو معززینو ته ګناه ماف ده ولې چې دوی فطرتي مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمونځ نن روژه وخوړه موږ چې د زلف تار ته ګوتې یوړې بس پابندي ته راباندې ولګېده خلکو ته یې کاڼې په لاسو کې ورکړې ویل چې سنګسار یې په انسانانو کړی بیا د هغې سنګسار ډېري په کاڼو وختل هلته یې تقریر شروع کړو موږ ته یې ابجدو کې کنځلې وکړې موږ ویلې وا ډېر ښه ډېر ښه چې زلزلو مو وینې وشاربلې بیا موږ راشنه شو پر یکزاره ځمکه د ښکلا دښته کې غاټول شو بیا پسرلي دوی ته خبرې وړو بیا راغله دوی موږ یې سرکپ کړو زموږ په وینو یې منګولې سرې شوې زموږ له وینو یې بنګالې جوړې کړې په سر یې واړوه ما مې د مور د جنازې کتله اوږه ورنه کړه میندو ما هم د پرښتې په شانتې مور لرله د مهربانې عاطفې په شانتې مور لرله ما به د شپې څو وار اوبه څو وار ډوډۍ غوښتله ګوړه مې هم د روغ جواري سره چکی غوښتله که له اسمان و که له ځمکې که به و که نه و ما د شیدو تروو مستو هره کټوۍ غوښتله خو یوه شپه هم داسې راغله چې دا هېڅ هم نه و چې ما د نور کله په شان په ژړا پیل وکړ ښه راته یاد دي چې ما هم ژړل او دې هم ژړل او زه خو د خپلې لوږې اور په سر اخیستی وم خدای زما د لوږې اور کې سوځېدله ماته و ما نن د هغې پرښتې کټ له اوږه ورنه کړه ما مې د مور د جنازې کټ له اوږه ورنه کړه چې
خدای به زما ځینې راضي وي که نه نه پوهېږم و ما ته به یې غېږه کې پناه لکه سپین غر راکړه ژغورلې لاره به یې رسا لکه د لمر راکړه پټ د پړونې په مرچل کې مې دښمن څارلو له دې مرچله په امان مې ټول وطن څارلو و ما نه کشران زما همزولي مې کاته سپین شوي بله مې هم د ګریګڼ بلا ویښته سپین شوي لکه ماشوم په خوب وده خونه کې چغې کمه اوس هم عادت یم په تیاره خونه کې چغې کمه مور یې اوبه راکړه زما ګوړه جواری دې څه کړو هغه زما د پښې ګونګرو او تاویزګی دې څه کړو د چپ شه مسافر لاس مې په مخ تېر شي لکه د مور یو مرور لاس مې په مخ تېر شي هېڅ بهانو د بهانې کټله اوږه ورنه کړه ما مې د مور د جنازې کټله اوږه ورنه کړه چې خدای به زما ځینې راضي وي که نه نه پوهېږم اوس هغه نه یم ستا ازار په ملا وهلی یمه نیمې مه هسې لکه مار په ملا وهلی یمه د هجران وږو سپو ته خپلې غوښې اچوم اوس هغه نه یم ستا ازار په ملا وهلی یمه نیمې مه هسې لکه مار په ملا وهلی یمه د هجران وږو سپو ته خپلې غوښې اچوم زه هم دا ستا په شان د هجران وږو سپو ته خپلې غوښې اچوم زه هم دا ستا په شان بچو ته خپلې غوښې اچوم او داسې به ونه شي چې زما مال او متا واخلي اهل و عیال او د ژوند ټوله سرمایه واخلي خو ما ته په دې بدل کې هیڅ یوه مور راکړي ربه زما ناسور پر هر ته یو دا کور راکړي ورکو اسرو مې د اسرې کټله اوږه ورنه کړه ما مې د مور د جنازې کټله اوږه ورنه کړه چې خدای به زما ځینې راضي وي که نه نه پوهېږم مورجانې اوس مې ستا د پښو څپ څپ تر شا نه راځي تر ډېره څک یم په خدایانو ته زما نه راځي او زما د منډې ځای معلوم و تر خپل بوی ته لاړم هغې کمر ته مې ځان ورسوم سیده لاړم ما به ویلې چې له دې ګړنګه ځان غورځوم پرېمېږده له دغې تنګه ځان غورځوم تر هغې ناست د ګړنګ سر ته په کاته به راغلې خو ما به هله زور شروع کړو چې ته به راغلې او مور یې د هغې ګړنګ سر ته سلامي ولاړې تر ډېره وروره دې څارم په دوه لسیزه ولاړ یم او ورکو اسرو مې د اسرې کټله اوږه ورنه کړه ما مې د مور د جنازې کټله اوږه ورنه کړه چې خدای به زما ځینې راضي وي که نه